یو ورور تپوس کړی دی چې د رشتې دپاره او د رزق دپاره ما ته یوه بهترینه وظیفه وښایه. زه تاسو ته د رزق دپاره د رشتې دپاره یو بهترینه وظیفه ښیم چې دا بهتره وي، بهترینه وي او د ټولو وظیفو نه دا ښه وي. سبسه بهتر هو. ډیره زیاته عظیم الشان وظیفه د ستاسو خدمت کې دا پیش کومه. یاد ساتئ محترمو، کوم چې د چاش مونځ دی دې ته ویل کېږي عربی کې په حدیث کې صلات الضحا ته ویل کېږي او اردو کې د چاش د نماز ویل کېږي او پښتو کې ورته موږ د سختي مونځ وایو. د سختي د مونځ ډیر زیات فضایل دي او ډیر زیات برکات دي. کم سړی دا مونځ کوي فرمایي چې الله پاک بوله دومره رزق ورک دومره د انسان به سنبالولی نشي. خو لیکن لږ معمولي غوندې چل به سره کوو او دغه ترتیب باندې به دا مونځ کوو. انشاءالله العزیز که د الله پاک نه رزق غواړي، که د الله پاک نه رشته غواړي، که د الله پاک نه کاروبار غواړي، الله پاک نه برکت غواړي، الله پاک نه الله پاک نه خپل کور غواړي، یا الله پاک مانا خپل کور دا مالک کا دومره رزق راکه، دومره رزق چې په پوره دنیا کې تقسیم کما. یاد ساتئ محترمو، د چاش مونځ دا ډیر زیات زبردست دی او ډیر زیات اغلا دی. الله پاک ګوري دغه ټایم کې څوک پټي کې لګیا وي، څوک دکان کې لګیا وي، څوک په یو ځای لګیا وي، څوک بل ځای، څوک بل ځای. د سهار نه واله ماسپښینه پورې په دغه ټایم کې نه څوک مونځ کوي، نه څوک نفل کوي، نه څوک ذکر کوي، سم څوک نه کوي. خو بیا هم د الله پاک څه نیک بندګان دي، هغوی راشي او 9 بجې، 9:30 بجې، 10 بجې ودرېږي، 8 بجې، 10:30 بجو پورې دا مونځ کېږي. چاش را مونځ وکړي فرمایي چې کوم سړی 2 رکعاته مونځ وکړي، 2 رکعاته، صرف 2 رکعاته مونځ وکړي، الله پاک د انسان په غافلینو کې نشماري. ورپسې 2 رکعاته کوم سړی مونځ کوي الله پاک به په ذاکرینو کې شماري. ورپسې 2 رکعاته مونځ وکړي الله پاک به په عافیت موندونکو کې شماري. ورپسې تقریبا 12 رکعاته د چاش تا مونځ دی، سختي مونځ کوم سړی دا وکړي فرمایي چې الله پاک به د انسان په جنت کې داخل کړي. نو چې کله موږ عمل دې وکړو چې الله پاک موږ په جنت کې ورداخلوي، نو څومره ناشنا فضایل دي. او چې کله تاسو د چاش مونځو کې د هغې نه بعد 2 رکعاته نفل په دې طریقې باندې وکړئ، په دې طریقې باندې چې کله تاسو ولو ضالین امین ووایئ او د هغې نه بعد 1 رکعت کې سورة الاخلاص دا 11 پیرې ووایئ او پر بل رکعت کې سورة الاخلاص 11 پیرې ووایئ او بیا د هغې نه بعد سلام وګرځوئ او بیا څه دعا د الله پاک نه کې دا به قبلیږي. که ستا دعاګانې نه قبلیږي، که ستا مال او دولت پکار دی، که ستا پیسې پکار دی، ګاډه بنګله پکار ده، چې سم ستا پکار دی، د چاش را مونځ وکړه او د هغې نه بعد دا 2 رکعاته نفل وکړه او په دغه ټایم کې د الله پاک نه دعا وغواړه. محترمو، د الله پاک خزانې د ختمېږي نه، ستا عقل به ختم شي، زمونږ او ستاسو عقلونه به ختم شي، سوچونه به ختم شي. پوره انسانیت کو د الله پاک نه یو څیز وغواړي الله پاک یې ورکولی شي. نو زما او ستا به څومره ډیمانډ دي، زمونږ به څومره سوچي، موږ به څه د الله پاک نه غواړو. خو چې کوم څیز د الله پاک نه غواړو په امید سره، په تمې سره، الله وایي بنده چې څنګه ګمان کې ما باندې هغه شان ته ورسېږم. د چاش ټایم دا تقریبا شروع کېدونکی دی 8 بجو نه 10 بجو پورې دغه مونځ وکئ او ورسره دغه وظیفه وکئ. دومره پیسې به الله پاک درکړي چې سنبال به نه کړي، دومره مال او دولت به درکړي چې سنبال به نه کړي. نو چاش ته مانځه محترمو ډېر زیاته فضایل راغلي دي. بس دغه عام نیت دی، نیت کوم د زړه د اخلاصه 2 رکعاته سختي مونځ ادا کوم په دې ازروا پر رضا د خدای خاص اور تعالی را محمد کعبه شریف په لور کوم. الله اکبر 2 رکعاته وکړل، بیا 2 رکعاته، بیا 2 رکعاته. نو 2 رکعاته کول دم ډیر زیات بهتر دی.
او دغه رنګه څلور رکعات هم کیږي څلور رکعات یو پیرو کړ بیا څلور رکعات بیا څلور رکعات یاد ساته محترم په ځان بوج کوي نو مونږ دې خوان دیواله خوان د مزه دیواله ان شاء الله نذیر سمره موږ د مانځنه خوانلو دومره به الله پاک زمنګ په زندګۍ کې خوان پیدا کی الله پاک خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته